جولای په 3 نیټه د شانګلې نه رپورټ ته تلونکې کشتۍ ډوبه شوې چې پکې 40 تنان سواره وو چې پکې 3 مړي ترلاسه شوي دي او 40 اوس هم بې درکه دي. اوس حالات څه دي؟ په یې تفصیل اخلو د خپل نماینده نیاز احمد خان نه. جی نیاز احمد خان تفصیلات راکړئ. جی بالکل دې وخت کې زه د اباسین په غاړه باندې چې یو طرف ته ضلع شنګله ده، بر طرف ته تورغر دی او پورته چې د مانسیره ده ولاړ یم او شاته زما ښکاري د هغه کشتۍ یوه ده چې د مانسیرې نه د هریپور نه چې دی نو دوی خوراکي څیزونه راوړل دې کې د اوړه د چای چیني دي، پی دي، نور سامان دي. تقریبا 4-5 غنټې دو سفر وکړو. د دې کسانو سره دا معلومه شوه چې یو ټرک سامان دې کې دی چې دا دې علاقو کې دو دکاندارانو ته ورکوي او د هغې څه مناسب کرایه دي ځکه چې دلته کې روډ نشته دی. دلته چې کوم روډ دی ډېر نری دی، په هغې باندې ډینه نه راځي، په هغې ټرک نه راځي. او یو څو ورځې وړاندې چې دی نو هم دغه شانتې کې یو کشتۍ په دې سیند کې چې دی نو غرقه شوې وه چې په هغې کې چې دی نو 40 پورې انسانانو 40 کسان اوس په هغې کې چې دی نو ورک دي. 3 مړي چې دی نو هغه ترلاسه شوي وو او دغه رنګې په هغې کې چې دی نو څاروي وو 50 پورې بېزې وې. اوس دلته کې کسان په دې کشتۍ کې چې راغلل د هغې نه پوښتنه کوو. موږ سره چې دی نو عباد چې دی نو سماجي کارکون دی، د دې ځای اوسېدونکی دی، دغه کشتۍ کې هم دی په سفر باندې مجبور دی. دنه پوښتنه کوو بهر هېوادونو کې هم دی پاتې شوی دی چې د دې لپاره څه حفاظتي ګامونه شته که نشته، حکومت څه غوښتنې کوي، دونه دا پوښتنه کوو. څه وایې عباد په دې باندې چېرې دا خلک مجبوره دي نو د دې کشتیانو لپاره څه حفاظت شته؟ جی بالکل داسې حفاظتي اقدامات نشته دی. دلته کې چې کوم ډرایور دي کشتۍ هغې ته هم داسې پراپر ټریننګ نشته دی. بل د دې لپاره لکه مطلب دا دی چې د ګورنمنټ د طرف نه هم مقدار مقرر نه دی چې څومره پسنجر به خېجوئ. زموږ واحد ذریعه د روډ د نشوالي د وجې نه چې دی هم دغه دی. په دې کې موږ خپل مریض څاروي او سامان چې کوم دی د خوراک څښاک سامان هغه په دې کې راوړو د هریپور نه تقریبا 170 کیلومتر لرې دی دې ځای نه. هغه چې دی موږ په دې کې راوړو او دا چې دی زموږ سره روډ د نشوالي د وجې نه چې دا غټه مسله ده. اوس چې کوم حادثه وشوه د دې نه بعد سبق زده کوو موږ، څه وایي حکومت ته څه غوښتنې پکار دي؟ کوم کسان چې په هغې کې وو د دوی سره ډیټا هم نشته چې څوک وو، د هغې سره لایف جیکټ هم نه وي، نو څه پکار دي؟ څه بالکل لایف جیکټ لایف سیوینګ لایف از پریشیس، مطلب لکه زندگی چې دی دا ډېره قیمتي ده که نه. په دې کې تاسو وکتل چې لکه مطلب پوره کورنۍ ډوبې شولې، خلک څوک بیمار و، زنانه وې پکې ته ماشومان وو، هغه لاړل، دومره قیمتي ژوند چې دی هغه ختم شولو. نو د حکومت له طرف نه خو داسې اقدامات نه دي چې خو موږ مستقبل کې نو د حکومت دا وعده کړې وه چې موږ به نوی پاکستان جوړو، موږ خو اوسه پورې نوی پاکستان ونه لیدلو. دې خلکو ته ډېره مسله ده. اوس نیاز خان ته زما نه دا تپوس وکړه چې لکه دلته کې چې دی اوس دا خلک ولې مجبوره دی په دې خبره کشتو باندې؟ زموږ روډ دی هغه بالکل کچا خسته حال حالت کې دی. دلته کې څه پول نشته دی، خلکو پور راپورې تګ دی. دغه کشتۍ واحد ذریعه ده نو چې مرته نه تو کیا کرتے چې مړ کېږو نو څه چل به کوو؟ نو د دې خلکو لکه روډ جوړ شي، سړک ورته جوړ شي، داسې سهولتونه ورته ورکړل شي نو بیا به چې دا خلک په دې کشتو کې نه ځي. جی بالکل دلته کې چې کوم تاسو ګورئ په پاکستان کې د بده مرغه چې کله حادثه وشي، پیښه وشي، د هغې نه بعد مونږ چې دی نو د حکومتونه سوچ وکړي چې یاره دې دپاره څه حفاظتي ګامونه پورته کړي. دغه کشتۍ راوستونکي سره خبرې اترې وشوې، هغه وایي چې یو لایف جیکټ ما سره یو شته، حالانکې په دې کشتۍ کې د دې خلکو وینا تر مخه تر 80 او 90 پورې خلک چې دی نو په یو کشتۍ کې ځي او روزانه د 15 نواله 60 پورې کشتۍ د دې 3 ضلعو تورغر، مانسیره او شنګلې نه دا چې دی نو هریپور ته ځي او د خپل مریضان بیایي. نو کیدای شي چې د دغې حادثې نه وروسته حکومت ته دا احساس وشي چې داسې کشتو د حفاظت لپاره فلحال په عرضي توګه باندې حفاظتي ګامونه ورکړي او دې خلکو دا غوښتنه ده چې دوی ته روډ جوړ کړی شو نو دوی به د دې سفر نه، د دې خطرناک سفر نه چې دی نو بچ شي. صحیح، مننه نیاز احمد خان تفصیلاتو لپاره. بلخوا